کس په سوشل میډیا باندې یو لفظ ویو نیشا فومی د دغه الفاظو په وجه باندې هغه دومره مشهور کومنګا چې داغه سره زمونږه د یونیورسيټي او کالجونو سټوډنټانو سیلفیانی استلې. السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ د معاشري حالات یو بل طرف روان دي ځکه چې تاسو ته پته را زموږ سره په ملک کې ډاکټران، انجینران، علماء کرام داسې نور تعلیم یافته طبقه چې دی هغه ډیګرانی ورسره دی او در بدر باندې ګرځي، بیروزګار ګرځي. دا غي سره د خپل مستقبل فکر دی چې زموږ مستقبل به څنګه روښانه کیږي. د شل کاله 15 کاله چې کوم په تعلیم باندې منګه ولګول د دې بس نتیجه راوځي هغه دغه فکر کړي. بل طرف ته چې تاسو وګورئ زمونږه بې تعلیمه طبقه چې کوم د ټیک ټاکرانو ده داغه د داسې باز بیکاره حرکات او بیکاره الفاظ لمونږ یو داسې هایپ ورکو او اغیلا په سوشل میډیا باندې داسې یو مقام ورکو چې هغه دغه لایق نه، خو داغي په وجه باندې بیا دغه بې تعلیمه خلک هغه راوچت شي او زمونږه د تعلیم یافته طبقه غریبانان د هغې سره تصویران وباسي، سیلفیانې وباسي، دا فخریه انداز سره بیا هغه شیر کوي. به هر حال دا زمونږه د معاشري د زوال هغه سبب هم دی او د زوال هغه نقطه آغاز هم دی. زمونږه معاشره په دې وخت کې د زوال په عروج باندې ده چې مکمل تور باندې دا بیکاره شوې ده، خرابه شوې ده. د دې سدباب کول غواړي چې په کار دادا چې زمونږ تعلیم یافته طبقه هغه ته مونږه عزت ورکولې، هغه ته مونږه حوصله افزایی ورکولې، هغه ته مونږه یو اوچت مقام ورکړی چې به یو پنځل شل کاله د په تعلیم کې تیر کړي. د دماغ چې دی هغه خپل دماغ او ذهن هغه د هغې آی کیو لیول هغه ډېر اوچت ساتلی دی او دی خپل ځان ته ترقي ورکړې ده او د دغې په وجه باندې معاشرې ته هم ترقي میلاویږي. بل طرف ته چې مونږ وګورو نو بې تعلیمه کسان هغه به په دې سوشل میډیا په ټیک ټاک باندې یو بیکاره شان خبره وکړي او د هغې په وجه باندې دا دومره راوچت شي. نو اوس یو دوه خبرې دلته، یو دا چې دې کسان له بې تعلیمو له مونږ حوصله افزایي ورکو او تعلیم یافته له مونږ حوصله افزایي نه ورکو بلکې حوصله شکني د دوی کوو. یو طرف ته دوی شل کاله لګولي د دوی د مستقبل پته نه لګي او بل طرف ته دوی په یو حرکت یا په یو سو بیکاره الفاظو باندې داسې مقام حاصل کو چې داغي ته خپل مستقبل بیا ډو فکر نه د کچاغي حال چې د روخانه شو مستقبل هم روخانه دی. نو وس خبره دادا چې کدا تعلیم یافته خلک مونږ د سلام دی راګزار کړو او صرف شکنی مولا وکړه نو زمونږ استادو چې کوم په معاشره کې نوجوان نسل دی نو ظاهر خبره ده هغه به د تعلیم طرف ته کم زی او د بې تعلیمي طرف ته زیات زی. هغه وایي چې په تعلیم کې دومره مقام او عزت او خوشحالي نشته، کوم مقام چې دلته په دې طرف ته دی هغه به د بې تعلیمۍ طرف ته زیات راځي. دغه حرکات، بیکاره حرکات، بیکاره الفاظ، بې تهذیبي، بدتمیزي دغه طرفونو ته زیات راځي، دې طرف ته به نه راځي. تاسو یو څو ورځې مخکې ولیدل چې یو کس هغه په سوشل میډیا باندې یو لفظ ویو نیشا فومی. د دغه الفاظو په وجه باندې هغه دومره مشهور کومنګا چې دا غي سره زمونږه د یونیورسيټي او کالجونو سټوډنټانو سیلفیانی استلې او هغه په شات دومره ډېر روانو چې دغه منظر یو تهذیب یافته معاشره ویني نو یقین وکا چې دا غي پسله باندې با چوریانې چې د وچلولې شي چې یار داسه صورتحال دی چې تعلیم یافته طبقه هغه د بې تعلیمه شاته روان دي او دغه خپل نمونه جوړ کړي، دغه خپل آیډیل جوړ کړي دي. نو زما تعلیم یافته طبقه والا چرته چې د هغه بیا د ملک د پاره، معاشري د پاره، د خپل فیلډ د پاره هغه شان سنشي کولای ځکه چې دغه په ذهن کې دادا چې په دې کې سنشتره مستقبل چې د په دې سيزونو کې دي نو لہذا د خپل معاشري چې د هغه سودار راوستل دی لپاره دي، د خپل معاشري هغه د سودار او د صحیح کولو کوشش پکار دی، د ټیک کولو کوشش پکار دی. غنیاسینه چې لس کاله بعد زمونږ نوجوان نسل هغه د تعلیم په ځای هغه ټول دی حرکاتو طرف ته مستقل تور باندې متوجي شي او بیا ملک کې چې د هغه تعلیمي قحط راشي، د ډاکټرانو قحط راشي، د انجینرانو قحط راشي، د علماء کرامو قحط راشي، د ژوند د نورو تعلیم یافته طبقو قحط راشي او بیا چې ظاهره خبره ده دا خلک چې د هغه بې تعلیمه خلک به هغه مخې ته راځي او کم د مستقبل قیادت ته او کم چې د مستقبل د سيزونو نگرانی ده هغه به دا خلک کوي. نو ظاهره خبره ده چې ملک او معاشره په دسي کسانو باندې بیا ترقی نه کوي. د ملک د پاره چې د هغه شعور والا، تعلیم والا، د علم والا خلکو ضرورت دی، د بې تعلیمه او بې شعور خلکو ضرورت نشته. دا مونږ او تاسو له فیصله کول پکار دي چې مونږ خپل معاشره کم طرف ته بوزو، آیا تعلیم طرف ته بوزو، شعور طرف ته بوزو، کنه بې تعلیمي او بې شعوري او بیکاره حرکتونو طرف ته بوزو. نو په دې باندې مونږ ټول له سوچ کول پکار دي او پکار ده چې مونږ خپل
بې تعلیمه خلک هغه په تعلیم یافته پسې ورپسې کو، نه چې تعلیم یافته نوجوانان په بې تعلیمه پسې ورپسې شي. ډیره مننه، شکریہ.